تيسير مصطلح الحديث ولا سبق نمبر ده 39 الباب الثاني صفة من تقبل روايته وما يتعلق بذلك من الجرح والتعديل. دی باب ثانی کې اوس دا خبره مصنف صاحب غواړي. باب اول کې خو موږ ډېرې خبرې ویلې، باب ثانی کې اوس دا ښیي صفة من تقبل روايته، هغه کسان راویان چې د هغو روایت قبلولی شي که نه د هغو څه صفت وي همده شی ته. وما يتعلق بذلك من الجرح والتعديل، کما جرح چې پر راویانو باندې کېږي قطع تعدیل کېږي د هغو له هغه متعلق خبرې شته. وفيه ثلاثة فصول، په دې کې 3 فصلونه دي. الفصل الاول، اول فصل کې به موږ دا بینه چې پر راوي و شروط قبوله، راوي او د هغه قبول شرایط. نمبر 2 الفصل الثاني کې موږ بینه فکرة عامة عن كتب الجرح والتعديل، جرح و تعدیل له کتابونو تل چې کوم هم فکر د مغاب بینو. نمبر 3 الفصل الثالث مراتب الجرح والتعديل، د جرح و تعدیل له کمی درجه او مراتب دی غاب بینو. الفصل الاول کې فی الرأي وشرائط قبوله وشروط قبوله. مقدمة تمهیدیه، تمهید و توطیه په طرف مقدمه کې مونږ وایو چې بما ان حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم یسولنا عن طریق الروات، په دې تخپویږي چې د حدیث د پیغمبر علی السلام مونږ ته د راویانو په د لارې رسیږي، کنه په خپل خو نه دی رغلی هوا کې د راویانو په طریقې رغلی، راویان پر لپسې دور غری د زمانہ به زمانہ. فهم الرکیزه الاولى في معرفه صحه الحديث او عدم صحته، نه د حدیث د صحیح پیژندلو او د صحیح نه کېدلو دپاره ټولو نه اول ضروري شی همدا دی چې موږ د رواتو متعلق پهچان وکړو. الرکیزة الاولى منه اول مرکزی نظر موږ په ستو موږ پوینټ او مرکزی نقطه همدا ده. لذلك اهتم علماء الحديث بالروات، ځکه علماء حدیث د رواتو متعلق ډېر خیال ساتلی دی د خبرو. وشرط لقبول روایتهم شروطا دقیقه محکمه، او دی هغو دی روایت قبلولی دپاره ډېر دقیق او نزک محکم شرایط هم لګولی دي. تدل على بعد نظرهم وسداد تفکیرهم وجودة طریقتهم، چې هغه د دې خبرې دلالت کوي تا ته چې ډېر بعید النظر ډېر دوررس خلکو او ډېر صحیح فکر او سیده ټیک ټاک فکر ولو او ډېره عمده طریقه یې وه. وهذه الشروط التي اشترطوها في الراوي والشروط الأخرى التي اشترطوها لقبول الحديث والأخبار، هغه شرطونه چې هغه د روي د لپاره شرط کړي دي او هغه چې د حدیث قبل اول د لپاره شرط کړي دي اخبارو د لپاره، لم تتوصل الیها ای ملت من الملل، بل یو ملت د خبر ته نه دی رسیدلی، صرف زموږ ملت اسلام دغه شیانو کې اعلی درجه ته رسیدلی. حتی فی هذا العصر الذي يصفه اصحابه بالمنهجيه والدقه، تر دې پرې چې دغه زمانه وګورئ چې خلک وتی چې دا ډیره د دقت او د منهج ول زمانه ده، دې کې هر شی ډېر په ډیسپلن شیډول سره کېږي، دې کې ډېر شیان په ډېر طریقې سره کېږي، ډېر په عمده اندازو طریقې سره کېږي. ټکنالوژي دور ده، مثلا قسمه قسمه نوي شیان دي، هر شی پکې ریکارډینګ کېږي، هر شی پکې ضبط کېږي. فإنهم لم يشترطوا في نقلة الأخبار الشروط التي اشترطها علماء المصطلح في الراوي، چله کدو ډېرې درجې ته ورسیږي کنه حدود خبرې نقل کولې د پاره هغه شرطونه خو نه دی لګولي کنه چې کوم علماء مصطلح پر وی کې لګولي دي. دا خو بس میډیا خبرې دي، ځنه دروغ رښتیا کېدل شي، ډېرې پکې دروغ کېدلی شي، همدا شي تاسیس کېږي اکثر ډېر پکې رښتیا نه وي. او د حدیث او غیره د قرآن او د دین ولا خبرې چې کمې دي دي کې خو ادنا درجه ولا تسامح هم نشي قبل ولی، بل ولا اقل منها، کم تین نشي کېدل. په بعض الاخبار التي تتناقلها وکالات الانباء الرسميه لا يثق بها، زنه خبرونه او نیوز چې هغه نقل کوي کمی شدي حکومتي ایجنسیز دی وغیرہ وکالات دي، وکاله من ایجنسی کومې دی ول اداري وي، ناغو خبرو بنستړه اعتماد نشي کله شردا به دروغي کار اختیاوي. ولا يركن الى صدقها، سوګي د صدق تمل کیږي من وذلك بسبب رواتها المجهولين والخداع، چې اکثر خبره پکې وي چې ریپورت ته پته نه لګي کم سړی کړه د څه خبر راغړ د پلانکي خبر راغړ د کسانی مجهول وي، نه مانه خېدي کم ځای وسیدون کده او دا خبره څومره کتلی د څومره نه ده کتلی، په ویلې کتلی د قانون مو سره کتلی ده،
واما آفة الاخبار وما آفة الاخبار الا رواتها، دا مشهور خبر ده. آفة القلب یا آفة اللب الكبر، اندشه ته آفة الاخبار رواتها، د خبرونو د پر چې کوم افت دی هغه شدي راویان دي، اکثر راویان خرابي را خرابي میکس کوي. وكثيرا ما يظهر عدم صحة تلك الاخبار بعد مدة بعد قليل، چې اکثر دغه خبرو نسې کېدل ډېر کم ټیم نه بعد سړي د خبرګي داسې دروغ میډیا باندې چې ته خبره شي و بالکل داسې نه دي شي داسې دروغ خبره و. همغه شروط قبول الراوي د راوي قبلوان د پر شرطونه. اجمع الجماهير من ائمه الحديث والفقه، الحديث او د فقه جمهور حضرات ائمه جمع شهید على انه يشترط في الراوي شرطان اساسيان، دو بنیادی شرطونه پر راوي کې ضروري دي. هما غدا د العدالت یو چې عدالت ورکی، نمبر 2 الضبط ضابط ضبط ورکی. عدالت نس مراد اخلي ويعنون بهادين مراد داخلي ان يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا سليما من اسباب الفسق سليما من خوارم المروءه، چې راوي به مسلمان وي، کافر بدعتي و غیره ډیر اعلی ډیر دی بدتر درجه ول نه بد عمله، بالغا بالغ بي مشروم وغیره نه، عاقل بي مجنون فقل ماتوب نه، اسباب فسق نه سلیم وي، فسق ول اسباب پکې نه وي، اندشه د مروءت خلاف چې کوم شیان دی هغه به سلیم، خوارم المروءه منه نواقض المروءه، د مروءت او مردانګي سړیتو خلاف کوم شیان دی ورکی نه وي. یو شرط خدا شو. دویم نمبر شرط پکې د الضبط ويعنون بضبط نمبر داخل يكون الراوي غير مخالف للثقات ولا سيء الحفظ ولا فاحش الغلط ولا مغفلا ولا كثير الاوهام، چې ری بد سینې چې د ثقات مخالفت کوي، کله ثقات مخالفت کوي بیا خوان نه پاتې کیږي، انده شي سيء الحفظ بني حافظه به خراب نه، فاحش غلطیانه وتنه نه کیږي، جوات غلطیانه، مغفل بني شي غافل و غیره بفاروا، عمده شي ته کثیر لو هم بني شيانه کې توهم کیږي، خبره وایي وی چې د شي واسي نه یو شند هغه نه د سینه ده. خامخته چې به ما تثبت العدالت، دا عدالت په چی ثابتيږي، لکه یره یو سړی نمونږه شي دا عدل دی مسي وروینه دا به څنګه ثابتيږي، د لپاره طریقه څه ده چې تثبت العدالت بیا حد امرین، په دوه شیانو کې دواوی کدا یو خو بیا ثابتيږي سره. نمبر 1 اما بتنصيص معدلين عليها، چې کوم معدلین دی عدل عدل تعدیل به تبیل ته لړه خبره، چې کوم سړی ته تعدیل وکي شری دا سړی عادل دی، بالغ عاقل سلیم من الفسق سلیم من خوارم العاده، بس پوښ چې دا سړی بیا عادل شو. اي ينص علماء تعدیل او واحد منهم عليها، چې دا عدالت متعلق تنصیص وکي یوې کډیر علماي بس دا به شو عادل لري شو، عدالت پکې ثابت شو. نمبر 2 و اما بالاستفاضه والشهرت، چې زیات مشهور شي مستفیض شي، ومن اشتهرت عدالة بين اهل العلم وشاع الثناء عليه كفاه ذلك، بس کوم سړي ول عدالت په علماو کې مشهور شي او خلک ثنا کوي علما حضرت بددي د پر کافي شو، ولا يحتاج بعد ذلك الى معدل ينص عليه، بیا مرسته معدل ته ضرورت نه پکې، وذلك مثل الائمه المشهورين كائمه الاربعه لكائمه ارباش كالائمه الاربعه ائمه ارباش وغيره ده مشهور دي، والسفيانين سفيان ثوري سفيان عيينه والاوزاعي وغيرهم نور د علماء دي. مختی چې مذهب الحافظ ابن عبد البر بثبوت العداله، عدالت په ثبت دل کې علامه ابن عبد البر رحمت الله علیه خبره کړې ده، خپل رائے پیش کړي چې رأي ابن عبد البر ان كل حامل علم معروف العنايه به، چې هر هغه سړی چې د علم حامل یعنی عالم او خب مشهوري شری د دې عنایت او اهتمام کوي، محمول امره على العداله، دا سړی په دې باندې شمیر شي دا عادل شو، بس حتی تبین جرحه
تو پر جرح ظاهر نه شي وجه پچ بچاته نه شي دا مجروح دی وغیرہ یا عادل نه دی. واحتج بحدیث دی حدیث استدلال کې ګوره چې علما او د علم اهمیت ستون کې خلق دوی عادل اکثر ولی حدیث کې راغلی چې يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله چې دا علم د شریعت ولدا بس د کوي او چتای به حمل کوي به د هر مخته کس نورست ولا دل کسان وګره دول هي لدا ټول عادل اکثر ينفون عنه تحریف الغالین چې د غلو کوونکی خلق غلو او تحریف وتن لري کوي و انتحال المبتلين او د باطل خلق چې کم دروغ جوړ شي منګړت وتن است کوي و طويل الجاهلين او د جاهل خلق له طويل او د دروغ معنی استلتنداب لري کوي پوه شي چې دینه ولګي د پته چې علما وی عادل تر سوچ مو ته جرح معلومه نه نه سره نه بنئ شری دا مجروح دی عادل نه دی خپل سره. وقولوا هذا غير مرسين عند العلماء خدای علامه ابن مدلبر رحمت الله دا خبره علماء پسند نه کړی خو کړی نه لئن الحديث لم يصح چې د حدیث هغه درجه کې صحیح نه دی والا فرض صحته کومه مونږ چلو صحیح دی فإن معناه معنى د دې دا جوړیږي چې ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله عدول به نزدیکی بدلیل انه یوجد من يحمل هذا العلم وهو غیر عدل. ټیک ته موږ د سرمونی چې د علم په عدول زدکی خدا خبره شته کنه چې ډیر د کسان شته چې غیر عدل خو به د علم زدکی. خجلو دوی خبره د تواکي چې عدالت ثابتيږي په تنصیص د علماو یا په شهرت او په سند علماو. دویم نمبر ته چې کیف يعرف ضبط الراوي دروي ولا ضبط بڅنګي په جندل شي دا ضابط دی او کنه دی ضابط ذهن تیز او کنه وای چې يعرف ضبط الراوي بموافقته الثقات المتقنين في الروايه په دې بني په جندل شي چې په روایت کې د متقن علماء موافقت کوي دغه مخالفت نه کوي. فإن وافقهم في روايتهم غالبا اکثر هغه سره په روایت کې موافق وي فهو ضابط النسري الضابط ذهن پتین نه لشي ولا تضر مخالفته النادره لهم کبلک زګ مخالفت کړي کنه ندي سره دی باندې فرق نه ورزي. فإن كثرت مخالفته لهم اختل ضبطه ولم يحتج به کبه مخالفت ثقات سره ډیر شي به د دی ولا ضبط مختل شي کم شي خلل پکې راشي او استدلال تنه نشي کولای. مخته بل خبره خایشي د جرح تعدیل شکل سوق کوي کنه دا باسي بس قبلول شي کڅ تاسو دوم تنه کوي چې د جرح تکای د پرس دلیل لري وجه لري کنه لري کسي وچ د جرح شروع کړی دي انده سی وسړی ته وای چې عادل دي داروي نه عدالت وچ خو نه کیږي عدالت ولا خبره پکې شته کنيشته نه دی شي ضروری خبره ده چې سبب نه بغیر خود نشل چې دا مجروح دی چې دی عادل دی. اما التعديل فيقبل من غير ذكر السبب على الصحيح المشهور کدا چا تعدیل وکي کنه بغیر د سبب ذکر کول نه عموما صحیح قول مطابق قبول شول چاته چې خدي خو خیال خو پکار دي چا تاسو لکه پته د دنیا د حق سبي خو نور خدای ته پته ځکه چې بدګماني یا بد خبر شپه نسی کولای سو سره پیژنې نه د خول نه د پته سیده ده نه تعدیل خاص یام شایشو لګمونګه په اخلاقو کې رسی شاته بدونه وي او جرح قد خفيونه کو خامخه خدای مملا خو د حدیث د حفاظت ته چې علما کله چې کې شی متعلق خبره کوي یا غو قد جرح کوي طعن کوي عیب لګي به ناغه د پاره خو سبب ذکر کوي خامخه ځکه چې د سړی مجروح کول مقدح کول معیوب کول دا مفت کی صحیح نه یو ګناه لري او دا شی ته تعدیل کول اسی د سړی سنا صفات کول دام نه وي صحیح چلو عامه درجه کې مونږ چا د خنوي دا پروا نه لري او د تعدیل شي د حدیث حفاظت لپاره یو څه د ډیوټي ده علما معدلین کوي که بغیر د سبب چا تعدیل او کو چیرې د حق است مثلا حافظ د سکه دا وغیرہ یې وجه نه د بین کړي څه پروا نه لري که عیب پکې ولا ګولو وجب بیني مختوی چې د عدالت ولا وجه ځکه نه بیني لئن اسبابه كثيره
یصعب حصرها چې د دې اسباب وجې ډېرې کېدلی شي عموما څوک دا نه ضبط کوي او نه حصر کوي محصور او محدود کوي نه او د دې ټینګول هم ګران وي کثیر لا یحصى اذ يحتاج المعدل يقول مثلا معدل خو به دې ته محتاجي چې داسې وي لما يفعل كذا لم يفعل كذا داسې نه دي کړي لم يرتكب كذا داسې نه دي کړي يقول داسې وایي چې هو يفعل كذا فلانه فلانه کار کړی يفعل كذا وكذا دا وها کذا فلانه کار کیته ته دومره خبرې به بینینه دا خو ډېر وګديږي خبره به اما الجرح فلا يقبل الا مفسرا جرح چې کیږي پروي بنه دا د بغیر وضح کول نه بنشي قبولولای وجب خیل شي ته چې دا روي مونږ نه قبلو د دې خبره ته مونږ توجه نه ورکو ولی وجه صدا دا به قبول دا به تاسو کول شي لانه لا يصعب ذكره د دې ذکر دومره مشکل نه خو وجه واخه ولان الناس يختلفون في اسباب الجرح او بل دا چې د جرح تاسو بزکه کولای شي چې ځنه خلک د جرح ول اسباب مختلف غني یو سړی به ته یې خکاس نه د ولې د جاب لخري په جاب لبنه اوس خکاس نه شیر د سړی په دې خنه د سکوټر تیز بیاي په دې بنه اوس دا به د مال شو دی نه ته د مجبور خو لګیږي یره دا کا صحیح نه ده کنه دا چې کله خپل روټي خوري چاته سات نه کوي په دې بنه اوس دا مجبور شو خپل روټي د نه در کتاب کې څه یره دا کسه د مجروح ته ولې د ډېر تیز مزل کوي یره دا قسمه ته مجروح ځکه لګي کنه د سپینې جامې او ځان جوړي ډېر ځان ونی خبري او شکه پام ساتي دا خو دې سره جرح اسباب دي نه خو ډېر د سیخاله دغه شیانو تاسو عیب شیان وایي عیب شیان خو واخه چې ګناه کړي چې جرمي کړي هغه ته جرح ویل شي یا خبره خو جرح نه وي ځکه ته چې ځنه د سي شایبي چې یو سړی به دومره بد غني خو بل سړی ته خلاګي شي مونږ باغ شي ته جرح وای چې اتفاقا خو جرح وي پر اختیار سره خوشای بد شي وي کنه ځکه ته چې جرح ول اسباب ځنه خل مختلف غني وقد يجرح احد بما ليس بجارحين یو سړی به تابنه د دې شي جرح لګي سره اب جارح وینه سره به سره عب کېږي نه دي سره عیبدار نه ګرځي عیبدار غني قال ابن صلاح رحمه الله علیه زکوای چې هذا ظاهر مقرر في الفقه والاصول چې په فقه او اصول کې دا خبره ظاهره مقرره ده چې دا خبره شته چې ذکر به اسباب کوي او جرح بخای وذكر الخطيب الحافظ انه مذهب الائمه من حفاظ الحديث ونقاده چې دا سبب ذکر کول ځکه ضروری دي حافظ خطیب صاحب وایي چې دا د حفاظ حدیث او نقاد حدیث کوم ناقدین علما دي نقد او تنقید کوي چا په چکه فرق کوي چانبین کوي دا هم دا مذهب دي مثل البخاري ومسلم وغيرهما لك شيخين شو نور د سیاست شو ولذلك يحتاج البخاري رحمه الله بجماعه سبق من غيره الجرح لهم ځکه امام بخاری رحمت الله علیه استدلال کړ د پیغی جماعت سره هغه کسانو روایت نه استدلال کړی دی چې هغه بني جرح بل چا کړی ده که اکرم او عمرو ابن مرزوق لکدا کسان شو واحتج مسلم بسويد ابن سعيد وجماعه اشتهر الطعن فيهم اندشه امام مسلم رحمت الله علیه سوید صاحب نور د علماء دي خبرونه استدلال کړ چې هغه کې خلکو طعن کړ د خدار چ طعن معتبر نه وي هكذا فعل ابو داود رحمه الله وذلك دال ده خبره په دلیل على انهم ذهبوا الى ان الجرح لا يثبت الا اذا فسر سببه هو چکوب نه جرح نه کیږي سو پر سبب دی نه ښکارا کړي زنه شای جرح کې رسینه زنه بیا سي جرح کړي بدنامي کړي سره بدنامي دون غشي سره د سي خبره پکېوانه او سره جوړیدانه د سي خبره شدي پسې کړي ده بس وچکوب نه مشهور کې جدا نه وسی خامخ دي چې هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد یا بقول واحد په یو قول سره یا یو سره په قول سره جرح تعديل ثابتي کډیر کسان ضروري دي وای چې الصحيح انه يثبت الجرح والتعديل بقول واحد په یو قول سره یا دی وی امام په قول سره جرح تعديل ثابتيږي وقيل دویم قول دادی لابد من اثنين دوا کسان حضوری دی و هذا القول غیر متمد خدا قول عمر متمدن دی محتوی کدی ورې متعلق جرحی رغلی دی تعدیلم شید وس بسکو دا عادل غنو که مجروح غنو همدا خبر کې اجتماع الجرح والتعديل في راو واحد اذا سیروی چې له طرف نه په جرح شي د بل طرف نه تعدیل
وایي چې زشتم فی راوی واحد الجرح والتعدیل چې کله ورایي کې جرح دي تعدیل جمع شي فالمعتمد انه يقدم الجرح اذا كان مفسرا. په دې کې بروسمن خبره ده چې هغه شی به مخکې کوي چې مضبوط او جرح چې کله مفسر شي وجه وخدل شي کنه بلا مخکې کوي بدل نه عدل خاصم کې د شیخ جرح او نشي لګول بغیر دی وجه. وقيل زن علماء شنا ان زاد عدد المعدلين على عدد الجارحين قدم التعديل. کله معدلین شمار زیات وي د جارحین کم وي به تعدیل مخکې کوي دا کسب عادل شمرل شي هو قول ضعيف غیر معتمد. دا خبره شده کمزوري ده. خمختوي چې حکم و روایت العدل عن شخص کایو عادل روي دي خدایو شخص نشو کی روایت وکي آیا دغه څه حکم لري د دې څه وجهي او د څه مسأله ده. وایي چې روایت العدل عن شخص لا تعد تعديلا له عند الاكثرين وهو الصحيح وقيل هو تعديل. روایت العدل عن شخص کایو سړی په خپل عادل وي دی او سړی نه روایت کوي د کوم سړی نه شي روایت کړي دا سړی په عادل ګرځي کنه ګرځي یعنی ته د سیویل شي چې ګوره یاره دا خډر لوی کاسو دي چې د دین روایت کول خو دی معنی ده چې دا عظیم کس یو کنه امام بخاری د څنګه چانه روایتونه کوي چې دې چې دا شیخ بچی شي ډېر معتبر وي. نو وای چې په دې سره د سړی ولادت ثابتيږي چې لوی کستانه خبرې نقل کی وای چې لا تعد تعديلا له داغه تعدیل نشي شمارلای د اکثر علماء په نيزه چې یو خکستانه روایتو کې په دې باندې تعدیل نشوي نه کسر عادل بنه ګرځي همدا سي خبره د وکیل شاعر شي نه هو تعدیل د سره تیسرا تعدیل اصلي. نمبر 2 وای چې وعمل العالم وفتياه على وفق حديث ليس حكما بصحته. کایو حدیث ته دی هغه موافق یو عالم مجتهد فقيه مثلا عمل فقہی یا داغه مطابق فتوا ور کوي آیا داغه عمل او فتوا د دې خبرې دلیل ګرځیدل شي چې داغه حدیث بس صحیح شو یا هغه طرف نه د صحت حکم شو کنه شو. وای چې دا د صحت حکم نشو. وليست مخالفته له قدحا في صحته ولا في رواته. دا شته کيو عالم وي یا روي وي یا غا د روایت مخالفت وکي یا عمل پینه کوي یا دا غو مطابق فتوا نه ورکی دا د دې خبره دلیل نه ګرځي چې تو وای دا حدیث مجروح دی. وقيل چې بل هو حکم بصحته. کدا شی ته کوي فتوا پی ورکی عمل کې د صحت حکم کې دل شي. وصححه العامدي وغير من الاصوليين. دا خبره امیدی سی نور علماء صحیح غنلی ده. او په مسأله کلام ته په دې کې ډېر ودی خبره نورې شته. خامخته چې ورې مخکې پاسې کورسته به توبه وکړه اوس تا غری وید قبل اول څه حکم دی. حکم و روایت التائب عن الفسق. د فسق نه توبګار سړي روایت قبل اول څه حکم دی. تقبل روایت التائب من الفسق. یو قول خدادي شکا روي تایب شوی کنه مخکې څه خبره تهمت و غیره په اکار فریده ول به د دې روایت قبل اول شي. نمبر 2 ولا تقبل روايه التائب من الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك زجرا له ولغيره. دویم قول دادی کروي په حدیث کې دروغ نه کار اخیستی وي او دا دروغ یې جوړ کړی وي چې پیغمبر د سیویل د سیکړی وغیرہ نه ویلي نزجرا وتنبيها وتقريعا له. د دې تادیب د پاره به موږ د دې ول روایت نه قبلویندا چې بیا د پاره د شیته د کارونه کې او د نور د پاره عبرت او اعتبار وګرځي. محتوی نمبر 11 کې چې حکم او روایت من اخذ على التحديث اجرا. چې کسب حدیث بینې د علم حدیث ورزده کړه کوي او په دې باندې پیسې پیس اخلي په دې باندې ځان ته د ټیم او د مکس او د لبس ول روپۍ اخلي چې ما ټیم بند شوی تاسو پرې او د دې روپۍ اخلي و غیره اجر اخلي
دی ولا کس څه حکم دی؟ د دې روایت به څنګه وي؟ ښه دی او که نه دی؟ قبلولی شي که نه شي قبلولی؟ وایي چې لا تقبل روایته عند البعض، د دې ولا روایت به نه شي قبول، لکه احمد اسحاق و ابي حاتم دا علما وایي. دویم قول دی چې وتقبل عند البعض الاخر، ځنه علما چې نه قبلولی شي، لکه دا وایي چې ابو نعیم الفضل بن ذکین. نمبر 3 قول دا دی چې وابت ابو اسحاق شیرازي، ابو اسحاق شیرازي صاحب دا فتوا ورکړې ده چې هغه کس چې پیسې اخلي د دې وجې نه چې کچاري دغه کس ځان حدیثو ته پریږدي، بیا د خپل ځان او د کورنۍ ولا خرچ نشي پوره کولی او څه وجه سبب ولا نه جوړیږي، بیا خو د دې روایت قبلولی شي. او که دې ښه کار روانې غني وي، پیسې ورسره وي، د اجرت خستلې ته محتاج نه وي، بیا روپۍ اخلي، بیا د دې ولا روایت نشي قبلولی. وابت ابو اسحاق شیرازي رحم الله لمن امتنع عليه الكسب لعياله، که څوک د سبق وغیره دپاره تحدیث دپاره ځان حبس کوي، هغه په وجه باندې د کورنۍ او د عیالو له کسب بیا منع کېږي. تحدیث په وجه باندې بسبب تحدیث بجواز اخذ الاجر، هغه متعلق کې پته ورکړی چې اجرت خستلی شي. خمختي چې حکم و روایت من عرف بالتساهل او بقبول التلقین او کثرت السهو، یو روي هغه په تساهل کې مشهور وي، یو تشدد کولی په خبرو کې، یو تساهل کول وي. تساهل او تسامح بیا لګونه شکی، تسامح کله کله خلق کوي لپاره چې د دې سړي تسامح وشي، بیا د بیره نشي، کله کله دې لپاره تسامح کیږي. او کله کله تسامح معنا دا چې شمپوشي واکې غلطي وګوري، بیا پسترګې پټې کی، هغه نه بیا پاسه درجه کې شاید تساهل د چې خروخ شای کسي سس کیږي، تساهل کوي، اسانی خو خی چې پیدا دومره ځان څوک پستړه کوي، ولی بسره لنجی ولی بسره خلو وهو، دي ته تساهل لشي. اسانی خو خول او ځا سره ځان ډیر نه وهل، تکلیف نه وچتول پرېدا، سب زړه خپه کوو. کوي د سیرای چې تساهل کې مشهور وي، معنا ته پته لګي چې دلته کې دومره توجه ورکول پکار دی، دلته کې غمره نه ور کوي، یا د دې شي نه دومره بچ کېدل پکار دی، هغه نه غمره ځان نه ستي، یا دې شي ته دومره توجه ورکول پکار دی، غمره نه ور کوي، دې ته تساهل لشي. که یو روي کې د شی ته عادت وو او بقبول التلقین چې وګول چې شوخي بس به قبول کړي، دا تاسو نه کې څنګه دي دا شی او څنګه نه دي. او کثرت السهو یا هېری ته نړی کی، وای چې لا تقبل الروایت من غیر بتساهل بسماء و اسماء، کایو رید شي ته چې کوریدل کې د شي پروا نه لري، څنګه وارد او صفات شو څه نشو پات یا بلته اوروي، ندی پروا به علما نه کې دی روایت نشي قبولوله. کمن لا یبالی بالنوم وقت السماء، لکه یو سړی وي دلته کې حدیث بینک د خوب وکړو لغونه پکې غافل شو، سترګې پړکال شي او څه پته لګی ته چې تیر شو. او يحدث من اصل غیر مقابل، یو کتاب نه خبرې بیني خو بل سره کمپیریزن نه کړه، کتل نه میچینګ نه کړه چې دې دا خبرې صحیح دي کچري پکېشتا خطا یانه. همدا شي ته وی چې ولا تقبل، دویم قول چې ولا تقبل روایت من عرف بقبول التلقین فی الحديث، کم سره چې د نور نه تلقین کې تلقن کوي، هغه له خبرې او روایت بنشي قبولولی. به یلقن الشیء، څوک ته خبره تلقین کې او ته وخی تعلیم کې وتا کنه، ويحدث بن من غیر يعلم انه من حديثه، بس بینه دي ته نه ګوري چې حدیث و کنه، د دې خبرې اساس لشتا کنه نشته، سبيخ بنیاد لري کنه لري، بس هر څه قبولای. نمبر 3 قول دا دی چې ولا تقبل روایت من عرف بكثرة السهو، په روایت چنه هېری ډیری کیږي غیر ول نشي قبولولی. خمخته چې حکم روایت من حدث ونسي، یو سړی ولکه حدیث بیان کړي وتا ته مثلا ورستی چې ما ته خو پته نشه چې تعالی می بیان کړي، زه خو نه پیګم کې د شي بیان کړي به وي، خو ما هر شوی ته یای بیان کړي نه وتی چې نه داده ته ما بیان کړي د دوا پیو کی، خبره ته نه هېریږي د سی کس ول روایت قبول شي کنه شي قبول. تعریف من حدث ونسي، او د تعریف خزدا سوق وي، هو الله يذكر الشيخ روايه ما حدث به تلميذه عنه، چې یو شیخ وي خپل تلمیذ ته خبري خیالي وي او تلمیذ ته نه خبري نقل کوي او خبره نقل کړله،
بیا ورغلو شیخ استاد ته چیرې تا نه ما دغه خبره حاصله کړې وه تا ما ته دا روایت خیالي و هغه ورته چې ما ته خو پته نشته ما نه هېرې ته څوک کوم ځای نه راغلی ما ته کوم ټیم کې بیان کړي هغه له ډېرې خبرې بیان کړي په پلاني ټیم کې مې تا نه دا حدیث ویلی و پلاني تاریخ پلاني ورځو پلانکۍ علاقې کې زه د راغلی وم داسې مجلس و مونږ هغه چې خدای دې ونه کړي که ماته یاد وي یا بل داسې څه خبره کې کېدلی شي سل خبرې سل سټیلونه طرز انداز کېدلی شي خو دا انکار وکړي بس بیا داسې روایت ته توجه نه ورکوي علما حکم روایته الرد دا وایي چې ان نفاه نفیا جازما چې کله یو روي روایت بیان کی او شیخ تین انکار کی چې ماته پته نشته نو موږ خو یې چې یا خو بدار اختیا وایي شیخ چې یار تا ته پته نشته یا خو تا نه هېره شي دی بخیال څه درنه ګډوډ شي یا خو د دې ته پته نشته در باندې خبرې درته وړي یو نه یو خو پکې څه شي که نه چې ته بالکل په یقین سره چې ما ته پته نشته نه منم دا خبرې یا یې کړي نه وي ورته چې دا مې ته کړي دي هغې چې تا خو ماته نه دي ښیلي دا خبرې بین قال ورته چې ما راوایي ته ما خو دا خبرې نه دي نه کړي هو یکذب هو یکذب علی ما باندې دروغ یی ونحو ذلک نورې خبرې ورپسې وکړي د شی د روایت به نه قبلېږي دا به مردود وي نمبر 2 کچرې بیا هغه شیخ چې شو وکړي نفي خو نه کې د شیار یې نه هېر شي دي پته کیدی شي د له بیان کړه به مې خو ما نو سیر شوی تردد وکړي شک وکړي نبی چې دا روایت به قوله شی القبول ان تردد په نفي کوي کول کې لارې کو پته توسنی شو لسکرو ته یدیږي نه نحو ذلک نمبر 3 هل يعد رد الحديث قادحا في واحد منهما چې د دینه قدح پکې رسی کنه رسی چې د پاسه کومي خبره تیر شوي هل يعد رد الحديث کله یو سړیو له حدیث یې رد کړلې شو آیا په دې سره څه قدح رسی پکې کنه رسی روي کې دی ورې خبره ته نه قبلې خو دینه د روي بنې څه اثر غورځي کنه غورځي وای چې لا يعد رد الحديث قد كان في واحد منهما په دې کې کله خدانه شمارلې لانه ليس احدهما اولى بالطعن من الاخر په دې کې د محدث شول شیخ هم د شته د کم روي شو هغه باندې اثر نه غورځي د دینه ځکه ته د سینې شکل شی وبنه طعن وکي په بل باندې ونه کې دواړه برابر شو کنه مثال ولا ګورې شي د مثال تاسو در کې شعر د شی ته څنګه هي کې ډیر شي وای چې مثال ما رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه من رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد دي حدیث کې دا خبره بیان شوه چې پیغمبر ته فیصله کړې و آی کې یو گواه غوښتي وو او بل سره قسم ور کړیو حالانکه فیصله خو یا په قسم کېږي یا په دوه گواهانو کېږي وزلت ګورې قال عبد العزيز بن محمد دروردي سي وای چې حدثني بي ربيع بن عبد الرحمن دا مت ربيع بن ابي عبد الرحمن بیان کړی دی سهيل طرفنا چې په لقيت سهيل ان اورز سهيل سره ملار شو مشته ته دی بیان کړی دی ورغو شو کسه فصلتن تاسو متینو په لم یاري په خو نه ما ته پته نشه چې ما دي حدیث لري ته خبره خیالي فقلت موتي چې حدثني ربيعه عنك بكذا ما ته ربيعه د تا طرف نه د شي ته خبره او حدیث بینه ته پکې څه لغواړي نه غوي چې ما ته پته نشه نه پیژنم فسوار سهيل وزلت کې تاسو سهيل وګورئ بعد ذلك يقول بيبا غدا خبره کوله چې حدثني عبد العزيز عن ربيعه عني اني حدثته عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا بكذا سمعنا چې خلقا ربيعه د ما په باری کې یای کنا چې سهيل ما ته دا خبره بیان کړی و زه خو دغه خبرونه نه خبره یم ما نه واوري ما ته دا خبره عبد العزيز رسولي د چې دا تا طرف نه ربيع صاحب چې دی کنه ربيع بن ابي عبد الرحمن موږ ته خبري خای نه لہذا وره عزت تاسو بینوم چې هغه دا خبري ما ته خیالي دي او زه بیا مخته ابو هريره نه نقل کوم مرفوعا وګوره هغه معرفات نه انکاری شوی شریمات پته نشته اشهر المصنفات فيه مشهور متصنف کتاب دې سره اخبار من حدث ونسيدا کتاب باندې په باره کې دلیل خطیب البغدادي رحمه الله خطیب البغدادي صاحب لیکلی دی